یو ځل د حضرت عمر فاروق او د حضرت ابوبکر صدیق د دواړو په منځ کې جګړه راغله. ملګري دي یو بل سره روان شي نو چې یو بل سره په جګړه شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خولې نه ورته لږه ستغه ووته، بیا ستومانه شو، اوخو دا خو مې ښه ونه کړل. حضرت عمر ته یې ما معاف کا، هغه ته پاسېد وی نه دې بخم. چې تلار دی ورپسې روان شو، وی ما زیاتې کړې دی. ابوبکر ورته وی او ما وبخه، ما معاف کا. حضرت عمر غوسه ناکو، اتلار کور ته ننه دی ورپسې په دروازه ورته، هغه ورته دروازه بنده کړه. چې دروازه بنده کړه، حضرت ابوبکر صدیق را روان شو جومات ته راته، او پریشان دی چې ما دا ملګری حضرت عمر خفه کړ او ګورم زه هم نه بخلم، دا به څه کېږي. نو پریشان او دا لمن یې روچته کړې وه او دی لاس کې نیولې وه، په سوچ او فکر کې و چې جومات ته نبي علیه السلام نه راغی. حضور پاک صحابه ته وی دا سړی چې دی وی دې څه پریشانۍ کې مبتلا دی، څه مسله د پریشانۍ کې. حضرت عمر چې کور ته لاړ، ساعت تیر شو، هغه وی چې یاره دا ما څه وکړل، ټیک ده چې مثلا زه وچېړلم او ما باندې لږه سختي وکړه، خو چې کله ما نه بخښنه غوښته نو پکار دی چې ما بخلی، او چې کور ته راپسې راغی نو ما له نو پکار چې دروازه مې ورته بنده کړې وې، پکار و چې ما ورته معافي کړې وې، دا خو غلطي وشوه. نو هغه م را روان شو، راغی چې ورېږه ورځم چې جوړه ورسره وکړم. نبي علیه السلام د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس وکړ، ابوبکر ولې پریشان ہے؟ وی صاحب عمر ته زما د خولې نه لږه ستغه وخته، نو امانه خفه شو، نو رانه کور ته لاړ، ورپسې لاړم. دې کې عمر راغی، حضور پاک حضرت عمر ته په غصه شو او فرمایی هل تارکو لی صاحبی، زما دا ملګري به پرېږدی ما پیکې؟ ابوبکر یادی. حضرت ابوبکر صدیق وایي چې د الله رسوله غلطي ما نه شوې ده، دنه نه ده شوې. او حضور پاک بیا حضرت عمر باندې غصه کوي، هل تارکو لی صاحبی، زما دا ملګري به پرېږدی، دی به معاف کې؟ حضرت ابوبکر بیا وی صاحب ما نه غلطي شوې، دنه نه ده شوې. او حضور پاک حضرت عمر ته غصه و او فرمایي د دواړو جهانو سردار، وی زما دا ملګري به معاف کې؟ وی هغه وخت چې ما وی زه پیغمبریم، تاسو ټولو وی کذب ته دروغ دی وی، او ما ته ابوبکر وی صدق ته رښتیا دی ویلي، تاسو ټول ما نه بل طرف ته وی، دا زما ملګری. حضرت ابوبکر وی رپېدم، حضرت عمر رپېده، خدای اسمان راونه غورځېږي، دومره نبی علیه السلام پریشانه. دا ابوبکر صدیق خفګان نه شو، ما غلطي ما کړې ده، تا کړې ده، خو دله دونه ابوبکر صدیق خفه کېده. او یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل د وفات نه لغونې مخکې وی په ما د هېڅ احسان نشته، که د چا احسان په ما وي د هغې بدل هغه له ما خلاص کړی دی، په دنیا کې مې خلاص کړی دی، په ما د چا احسان نشته. یو کس دی چې د هغې احسان زما په غاړه کې پروت دی، هغه له به هغه د احسان بدل الله د قیامت پر ورځ خلاصوي، چې هغه ابوبکر صدیق دی. دومره لوی سړی په صحابو کې اول نمبر، د جنت یو ځل نه په څو چنده حضور پاک په خوله مبارک هغه ته زیری شوی دی، عجزي پکې څونه وه. په لاره به روان و، ډکې به یې روچت کړ، وی دام زمانه ښه دی. باغ ته به لاړ، د باغ د بوټو ته څانګو ته به یې کتل، وی دام مانه ښه دی. مرغۍ به الوته را الوته، وی دا مرغۍ زمانه ښه ده. یو ځل وی افسوس چې د ابوبکر مور ابوبکر نه وي زیږولې، نو څه خبه وه، دومره عجزي وه پکې. ټوله شپه به یې پروردګار ته ژړل، تلاوت به یې کو، او دې خاصیت و چې کله به یې مونځ کو، مونځ کې به یې ژړل، الله ته به یې زارۍ کولې. دغه رنګې حضرت علی رضی الله عنه څومره لوی سړی دی. یو سړی د بار نه راغی، دی یې نه پېژن چې دا څوک دی. نو تپوس یې ته وکړي ته څوک یې؟ من انته؟ حضرت علي صاحب ته ته څوک یې؟ پکار دا وه چې ورته یې ویل چې زه د نبي علیه السلام زوم یم، پکار دا وه چې وی د هغه د تره زوی یم. فاتح خیبر دی، رکوټې سړی نه دی.
حضور پاک د په حق کې د جنتیت اعلان کړی دی او باب العلم ورته ویلی دی چې علي صاحب د علم دروازه ده. انا مدینة العلم وعلي بابها. او د حضور دی ونوی چې د حضرت حسن او حسین پلار یم، دی ونوی چې د بی بی فاطمه خاوند یم. وی تسوکې مننتا تسوکې او تسوی ما انا الا رجل من المسلمین، وی زه یو نو بل سنیما د مسلمانانو کې یو سړی بس یو عام مسلمان. عاجزی الله ته خوښه ده، په عاجزۍ الله خوشحالېږي، په کبر الله خفه کېږي. لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. وی چې په لاره ځې نو خپې د کبرجنو په شانتې موړه کبر باندې مګر سبا وکړي، نه دا ځمکه شلولی شي چې په وردن نه شي، د خدای ځمکه نه شي شلولی، او نه دا سر اوچتولی شي د اسمان ته ورسئ. حضرت لقمان چې خپل بچی ته نصیحت کوي